یو سړیو هغه خزا ډیره ظالمه او بد کردار وه. نو هغه به یو زیارت لتلا اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وي چې زما دا میړه ړوند کا زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کا نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کوله چې خدای ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډیر مال دولت ورکې او ډیر داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپ وړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته وی چاو شته وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شئ غوږ کې دی غوږ دا هغې ته څه پته ده. زما په خپل خیال چې د خاندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي چپ غوږ کې. په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3 ورځې پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري وی چې بس ړوند شو خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شرم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ وړوند دی چې کش کش دې سړي اورېدلي دي کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ چرګان یې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه خاون ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوندکي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه
چاغه وړه سین کې غرزولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې وړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړې دادې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چاغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړه چې پیلي ګلې دي اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نرا نشي کوله سمې غرزاوه سینتا چې د سین په غاړه د امړې غرزولې دی چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مړ کړي چې داسې په غاړه روان دی او ماهیګیر روان دی میان نسی وای الله اوس میانم نسی ایم مړ کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې برauchت کو ایم مړ کړي دی بیا راغې سړی ته وې چرور اوس می سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را بغاړې تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه غړې کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپۍ ورک ما تو ګوري کلهګ مقل لري او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوه دی او داغه سړی کار شوه دی خدای میړه می پټه پوډون کی او میړه سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې